أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ننني درس إن شاء الله العزيز سورة بقرة رکو نمبر 3 رکو نمبر 4 آیات نمبر 35 36 और 37 बयानेगी इंशाल्लाह. دینه مخکې آیات کې تیر شولو چې الله رب العزت فرشتو ته او ابلیس ته ویلو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي، نو فرشتو ډایرکټ سجده وکړله. ابلیس شیطان چې دی نو انکار وکړلو. اوس دې ځای کې الله جل جلاله بیا مخکې ذکر کوي چې موږ آدم علیه السلام ته وویلو چې تو او ستا بیبي دي دواړه جنت کې تاسو اوسېږئ او د جنت د میوونه د جنت د خوراکونو چې نو ځان نه خورئ. ولا تقرب هذه الشجرة، البته د یوې ونې ته مه نږدې کېږئ فتکونا من الظالمین، که نه تاسو بچیانو د کمي کوونکو نه شئ. اوس دې ځای کې علامه رومي رحمه الله د هغې یوه قصه چې یعنې په طور د عبرت ذکر کړې ده. هغه وایي چې کاش شیطان کې دومره عقل وی، دومره پوهه وی لکه څنګه عقل او پوهه چې دی نو هغه د ایاز وه. ایاز دا د محمود غزنوي رحمه الله دا د هغه څه نو هغه سره ملګری و، د هغه خادم و او دا لږ د عمر نه چې نو کم ولو، خو الله جل جلاله ایاز له ډېره لویه پوهه او ډېر لوی چې دی نو عقل ورکړو. نو د هغه د هغې پوهې او د عقل په وجه باندې غزنوي رحمه الله چې دی نو هغه به ځان سره نږدې کېنولو. نو په دې باندې د محمود غزنوي رحمه الله ډېرو چې دی نو وزیرانو او مشیرانو له بقار ورتلو او اخر د دې نه چې برداشت یې نه کړله، نو یو ځل چې دی نو محمود غزنوي رحمه الله ته هم وویلو چې بادشاه سلامت، تاسو دا ورکوټی ماشوم ځان سره خواته کېنوئ، خو دې ستاسو ځان سره خواته چې دی نو هغه مه کېنوئ، د په ځای چېرته لوی سړی لوی معتبر کس ځان سره کېنوئ نو ښه به ښکارئ، نو تاسو ځان سره چې دی نو دی کېنوئ. محمود غزنوي رحمه الله ورله په وخت باندې څه جواب ورنه کړلو، خو د دوی دا خبرې چې نو ځان سره یې نوټ کړله. بیا د دغې نه وروستو چې کله چې دی نو هغه د انډیا څخه علاقې وې هغه محمود غزنوي رحمه الله فتح کړلې، نو د هغې د فتح کولو نه بعدو د هغې غلال جواهرات او د هغې هغه قیمتي ګاڼې دا هر څه منتقل شول افغانستان ته ویوړلی شولو، کوم ځای کې چې محمود غزنوي و. دربار ته چې کله هغه حاضر شول نو په هغې کې یو کاڼی و، د هغه ډېر زیات قیمتي و. بعضې وایي چې د هغه د دغه ټولو کاڼو نه چې دی نو د هغې یو کاڼی قیمت سیوه. نو محمود غزنوي چې دی نو هغه بیا خپل وزیرانو ته ښودل. نو دا چې کله داسې وشولو نو محمود غزنوي رحمه الله چې دی نو هغه خپل هغه یو وزیر ته ویې هلکه دا کاڼی مات که، سټکی راغوښتو، کمر راغوښتو، وی دا کاڼی پې مات که. هغې بادشاه سلامت دا ډېر لوی قیمتي کاڼی دی، دې د ماتولو ضرورت نشته. هغه وی ښه، بل وزیر ته وی بل ته، یو مشیر ته وی بل ته وی، ټولو چې دی نو انکار وکړو. بادشاه چې دی نو هغه بیا ایاز ته وی زه بچیه وی دا کاڼی چې دی نو ماتول غواړي دا مات که. هغه وی ښه. هغه پاسېدلو
کمر چې نو هغه باندې کاڼه کې خو د پاسه ولا سټکه را پرې خو د کاڼه چې نو هغه چورې کو هغه بادشاہ سلامت یو غوړ وته اس دې ځان سره کې موږ د توای نه چې دا وړو کې د نادان دې نه پويږي ووس دومره لوی قیمتي کاڼه د چنه نو مات کو نو محمود غزنوی رحمه الله هم هغه ته ویار دا یا زتا ته خو ماو دې ډور لوی وزیرانو نه ماتول لوی مشرانو نه ماتول او وتا جنه نو د مخ سره جنه نو درز دې وباسلو هغه بادشاہ سلامت کاڼي باندې سل پیدا شي د کاڼو سم مسله نه ده خبره مین چې نو هغه د خپل آقا د حکم منلو ده نو ستا حکم دا د کاڼي نه ډیر قیمت یو ستا حکم د دې کاڼي نه ډیر قیمت یو نو ما ستا د حکم تکمیل کول او ما چې د بادشاہ د حکم تکمیل وشي نو محمود غزنوی رحمه الله دا غوي ته خودلم چې اصل شیز هغه د مشر حکم منل دي نو علامه رومي رحمه الله دا قصه د دې د پاره ذکر کړي چې اصل د الله حکم دی چې شیطان یو ځل چې نو د حکم منل او د وی چې او واقعي الله رب العزت چې نو آدم علی السلام پیدا کړي ما ته د سې حکم د زما د سره کار دی چې اور بهتره دی او خوره بهتره نه آدم علی السلام چې نو مخکې راغله کزرا غله زه غواړم که آدم علیه السلام خو چې دم د فرشتو په شان تابعداري کړې وه مزې به وي نو د هغه د حکم د الله د حکم قدر چې دی نو هغه یې ورکړو نو مین شی د الله د حکم نو چې کله وایي دغه شانتي وشول نو بیا الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام ته وی جنت ته چې نو راځم جنت کې چې نو آدم علیه السلام ټکانه شوله هلته به جنت کې چې نو آدم علیه السلام پاتې کېدلو آدم علیه السلام نه چې نو الله پاک تفسیر چې نو خازن کې هم لیکلی او دا قصه د نو تفسیر جلالین په حاشیه باندې هم لیکلی ده حاشیه مونږ چې نو هغه دې ته وایو لیکوز دا قرآن پاک دا متن دی دا چې نو دلته لیکلی په دې سیډ باندې چې نو دا نه بهر کم د کتاب د حصې نه بهر کم لیکلی شوی دې ته حاشیه ویلی کېږي نو بهرحال دا بکیاس نه بس وایي چې د حاشیه دی په مخه زوتی چې دا پکې څه ده نو دا حاشیه موږ دغه ته وایو نو د هغې په دغې حاشیه باندې چې نو هغې لیکلی دي چې آدم علیه السلام چې کله اوده شولو او تفسیر خازن کې د هغې ډایرکټ دغه قصې دغه کړی دی نو آدم علیه السلام باندې الله پاک خوب شان تاریک بیا د هغې نه وروسته چې نو آدم علیه السلام د ګسې پختۍ ده هغې نه چې نو بیبي حوا علیه السلام پیدا کړله آدم علیه السلام ته د سره پته هم ونه لګېده او د دغه کس پختۍ په اخرني ځای باندې په دغه په ځای باندې الله جل جلاله چې دی نو نری غوښه راویسته اوس چې کله هغه وشوله نو آدم علیه السلام چې دی نو پوه هم نه شلو چې څنګه راپاسېدو چې وایي کتلو حوا علیه السلام چې دی نو هغه خواته ناستو حوا علیه السلام چې څنګه خواته ناستو نظر یې پرې ولګېدو آدم علیه السلام ورته من انتي دا تو پکې څوک یې ما خو چې نو هغه اوسه پورې بل بني آدم نه ولیدلی دلته خو صرف زه پاتې کېدم نو آدم علیه السلام ته بیبي حوا وایي زه چې نو زه ستا بیبي یم انا زوجتک زه چې نو هغه ستا بیبي یم بیا حوا علیه السلام نه الله جل جلاله یو حسن هم ورکړو لکه څنګه چې ویلی کېږي چې د یوسف علیه السلام په ټولو سړو کې چې څومره دنیا ته راغلي انبیا علیهم السلام الله جل جلاله چې څنګه یوسف علیه السلام له یو ممتاز حسن او جمال ورکړو داسې په ښځو کې الله جل جلاله چې دی نو بیبي حوا علیه السلام له یو ممتاز حسن ورکړو دا په دې ټولو باندې په حسن کې چې نو هغه حاوي و الله ولا لوی حسن چې نو هغه ورکړو نو ورته چې نو هغه دقه زستا چې نو هغه بیبي یم نو بیا ورته آدم علیه السلام لما خلقت څه دپاره پیدا شوي ستا پیدایش مقصود څه دی تو څه دپاره پیدا شولې نو بیبي حوا علیه السلام ورته وی زه د دې لپاره پیدا شویم چې تسکنو الی و اسکنو الیک چې تو ما باندې چې دی نو هغه تا ته سکون او چې نو ستا نه ما ته چې دی نو هغه سکون حاصلېږي نو معلومه دا شوله چې د ښځه کور دا به هله ښځه ده چې کله دا د خاوند د سکون ذریعه چې دی نو هغه جوړه شوله اوس که چېرته ښځه د خاوند سکون جوړه ذریعه چې دی نو هغه جوړه نه شوه الټه چې دی نو آفت او غضب جوړ شولو نو بیا دا د ښځه نه ده دا
په ظاهر باندې د بجوسه په اعتبار هم ده حکم مقصود د پاره چې نو هغه پیدا شي نو هغه بیبي حوا علیه السلام چې نو هغه آدم علیه السلام ته ویلو د دې د پاره لتسكن الی چې تو زما باندې چاته چې نو هغه سکون حاصل شي واسكن الیک او ما ته چې نو پتا باندې سکون حاصل شي تا ته په ما باندې راحت ما ته چې نو ستان راحت میلاو شي نو دې ته دا ویل کېږي چې نو د واده مقصد دا چې نو هغه د ښځې خاوند د مقیدو مقصد چې نو هغه د کوي بیا چې نو تفسیر جلالین په حاشیه وسره دا جمله هم ذکر کړي وی کله چې نو آدم علیه السلام وکتل نه ته نو آدم علیه السلام ورته څنګه لاس کولو نو دې دوران کې ډایرکټ جبرئیل امین رالو دا ورته چې مه یا آدم علیه السلام دې ته بل لاس کې نه تر سوچ تا د دې حق نه دی ادا کړي مہر دې نه دی ادا کړي نو آدم علیه السلام چې د دې مہر چې نو هغه سره د دې مہر دا سره نو الته ورته بیا چې نو هغه ویل شو چې د دې مہر دا نه چې په آخرنی پیغمبر کم چې ستا په اولاد کې دی ستا په ذریت کې دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په آدم علیه په حضور علیه السلام باندې یا روایت چې نو په هغه حاشیه لیکلي 15 پیری 3 پیری یا 15 پیری یا 10 پیری چې نو درود شریف وایي دا ستا چې نو مہر شولو نو بهرحال دغه طریقې باندې چې نو الله رب العزت د موږ دواړه پیدا کړل بیا ورته الله جل جلاله وی چې تاسو دواړه سکیږئ یا آدم اسکن انت وزوجک نو تو او استاد بیبي تاسو دواړه چې نو په جنت کې اوسېږئ وکلا منها رغدا حيث شئتما دې مې جنت کې چې کم ځای نه زړه غواړي کم ځای نه مرزي غواړي دا غي نه خوراک اوس کا کوي ولا تقرب هذه الشجره خدای ونی ته ونه نږدې کېږئ دا یو چې نو هغه په تاسو باندې پابندي شوله فتكونا کتاسو دې ته نږدې شوي نو شی به تاسو من الظالمین د کمی کوونکو نه تفسیر خازن په دې کې یو جمله ذکر کړل هغه چې ګور د پیغمبر په حق کې د ظالم معنی چې دی نو ته کولی شي او کنه شي کولی بعضې حضرات لغت معنی کړل ډېر شي کسانو کړل د هغه د ظالم معنی بعینه د ظالمانی اصل کې ظالم چې نو په لغت په اعتبار کې د هغه ویلی شي چې نو وضع شیء فی غیر محله وضع شیء فی غیر محله دې ته ویل کېږي چې نو هغه ظالم چې سړی چې نو هغه د یو کم کار کم مقامي د هغې نه هټ کر چې نو په هغې نور کارونه شروع کړي دا ظلم دی لکه مسواک چې نو هغه اوس د سړی د خولې د والو سنت طریقه ده حدیث مبارکه کې راځي چې په یو مسواک چې کم اودس کې مسواک وشي دا په هغې منځ باندې چې بغیر مسواک نه وشي چې نو هغه 15 اویا درجې یو کې اویا چې نو درجې دا په هغې سره فضیلت لري اوس بعضې کسان تاسو به اکثر لیدلی هغه په مسواک باندې پرتوغا خچئ وضع شیء فی غیر محله ظلم دی دا پین چې نو هغه د لیکلو دپاره دی دې باندې چې نو هغه قلم دی په دې باندې چې نو وحی دین چې نو هغه محفوظ کېږي تاسو به لیدلی ډېر شی کسان اکثر په پین باندې چې نو غوږونه پاکئ نو دا بعضې کارون نو دې ته اصل کې لغت کې دغې ته ویلی کېږي وضع شی فی غیر محلي دې ته ظلم ویلی کېږي نو وایي چې د آدم علیه السلام نو ډېر انبیا ډېر چې نو هغه فقها مفسرین حضرات دا هغوی وایي چې د پیغمبر په حق کې داسې معنی نشي کولی د ظلم معنی دا د پیغمبر پاک کې نه ځکه انبیا علیهم السلام الله جل جلاله داغه معصوم پیدا کړی دی نو تفسیر خازن کې لیکلی چې داغه فتکونا من الظالمین نو هغه چې تاسو به د کمی کون کې شي یعنی د الله چې د حکم کم تکمیل پکارو هغه شانته کما حق هو بدن ونشي نو بیا به دغه وجه باندې چې نو آدم علیه السلام او دې دواړه منې شول اوس هذه الشجره دیونی ته باندې نږدې کېږي وایي دا ونه چې نو د سمه ډېر شي چې نو هغه قولونه ذکر کړي دی بګې فواید چې نو صفدریه فواید صفدریه دا چې نو سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله چې نو کتاب دی په هغې کې هغه لیکلی دی فواید صفدریه کې په حوالې چې نو د روح المانی او په حوالې چې نو د تفسیر کبیر سره هغه چې د دې نه مراد د کیلې ونه ده دویم قول به کې دا دی چې د دې نه مراد چې نو د کجوري ونه ده یو قول چې نو هغه به کې دا دی چې د دې نه مراد د کور ونه ده یو قول به کې دا دی چې د دې نه مراد د انځر ونه ده یو قول چې نو دا دی چې د دې نه مراد چې نو غنم دی صاحب د خازن چې نو هغه په آخره کې یو ښکلې بهترینه خبره د هغه هم په دې ځای کې یو لیکل هغه وایي چې ولا تقرب هذه الشجرة په دې شجره نه الله پاک د یو کار نه یو ځای نه منع کړي ول بسو
نور په دې تحقیق کې پرېوتل چې دا د غنم ونه او دا د کیلې و او دا چې نو د کور و او دا د انځر و دا د دې چې نو ضرورت نشته دې بس کې پرېوتل دا سي ابس کار دې بس تاسو ضرورت شته نه تفسیر خازن مالوی بس خبره ختم الله ورته منع کړو دا یو خاص قسم بوټه په جنت کې او د جنت یو ونه خبره ختم ځکه بعضی حضرات وایي چې کله دا د غنم ونه نو چې د غنم ونه خو نه د غنم خو چې نو هغه ډنډر کې بوټي بیا وته هغه جواب ورکړي چې دا جدا علم دی هغه جدا علم دی په هغه ځای کې به چې نو ونی به دلتی بوټي نه لکه څنګه چې مونږ ویلو چې دلته چې نو هغه خونه کور د هغه کچ دومره دانه مخکې مونږ ویلو بیا به ان شاء الله زه په راشي آل ته نو صفات الجنت کې ترمذی په دې حدیث په کتابون پای کراغلی آی به د کجور یو دانه به دومره لکه لوی ډول هغه مر به دومره غټي دانار یو دانه به دومره چې خلک خوخري او دا هغه کم خوشه چې پوسټه کې نو دا هغه نه چې خلک د خیمه ولګي نو ثابت چې نو اوسبل لس اتنه لس کسان به دا هغه لاندې کې ناستل شي نو یالته بیا دغه د ونی په صورتي بهرحال نو آدم علیه السلام او حوا علیه السلام چې نو داغه نه بزان ساتلو فازلهم الشیطان عنها فاخرجهما مما كان فيه شیطان چې نو دا غزنه دی وباسلو و شیطان چې نو دی څنګه وباسلی ولو نو تفسیر خازن چې نو پاغي کې یو ځل لیکل دي و آدم علیه السلام چې کله جنت ته نه وتلو نو دوی چې ماشاءالله ډېر ښکلی ځای دی دې ځای نه چرته ونوځو بیا نو راځئ ورته ډېر ښکلی ښکاره شولو وی چې چرته دې نه ونوځو نو چې کله دا نو شیطان دغه ځای کې پوه شولو چې دی خو اوس د دې ځای د چې نو همیشه کېدو دپاره چې نو متمنا دی بعضې چې نو هغه وایي چې آدم علیه السلام به چې نو او بیبي حوا دې دواړه به داسې سیل و تفریق کوله جنت کې به ګرځېدل نو دا شیطان چې نو دی به د جنت نو دروازې خواته ولو نو دی به چې کله دغه ځای ته به دوی رالل نو دوی به ورته نو وسوسې جوړې کړې بعضې یو قول پکې چې نو هغه دا دی خو هغه مخکې په تېر درس کې موږ ویلو چې هغه نو علامه ابن کثیر رحمت الله علیه تفسیر چې چا لیکلی تفسیر ابن کثیر هغه فرمایي چې دا قول بالکل غلط دی دا سراسر چې نو اسرائیلي روایت نه چې دی نو د آدم علیه السلام د شیطان چې نو د مار په خېټه کې خوله کې در نشول او بیا چې نو جنت ته لاړو الان کې دغه قصه چې نو خازن هم لیکل ده خدا صحیح نه ده بهرحال نو دې چې نو دغه شانت کېدلو خازن کې اوسره دام لیکل نه وای بابا آدم علیه السلام چې کله د دروازې خواله رالو نو شیطان ورته وای چې نو هغه ورته وکتل جو په جړا شو یو دم نو چې کله هغه په جړا شو جو آدم علیه السلام او بیبي حوا علیه السلام دوی دواړه په ډېر خپه شول چې دا سړی د سپینګیره دومره ډېر جاړي چې دا ولي جو ورته دا ولي دومره جاړي وی بس په تاسو ته چې ګورم دلته چې جاړم دوی هم خپه کړل دلته هم سوچ چې نو هغه جوړ کولو چې داسې چل دی د سړی په څه باندې دومره په جړا شو موږ ته وکتل بیا چې چکر یې کړل لګاو رالل نو شیطان ورته بیا جړل وی دا اولنی کس و چې چا جړلی هغه شیطان خو د حرامیتوب د مکر جړه ګورئ د مکر جړه د ټول نه وړاندې شیطان کړې ده نو چې کله داسې بیا وجړل رالو آدم علیه السلام ته نه راو نو په دې جاړم چې تاسو د دې ځای نه ونوځئ وی زمونږ به څنګه د دې ځای نه وځو نو دې ځای نه به داسې وځئ چې زه په دې ځای کې وم ستاسو نه مخکې دلته زه وم نو ما د دقې ونې نه ونه خوړله اوس بهر ګرځم نو که تاسو ونه خوړله چې تاسو به هم بهر ګرځئ نو جاړم په دې اسې نه چې تاسو را سره هم بهر شئ نو بیا چې نو حوا علیه السلام چې کله وکتل نو د هغې خو بیا وی بیا خو چې نو با ډېر کارونه دي چې تاسو وګورئ پای کې ښځه چې نو هغه سړی مجبوره شي د ښځې د لاسه ډېر کیسې وکړي نو با حوا علیه السلام چې نو روزانه بیا څه شو آدم علیه السلام ته لیږی شو خو چې یو خس به دې وخورو که نه چې پاتې شو دلته همیشه بابا آدم علیه السلام ورته نه خدای منع کړی عوامو چې نو هغه ورته دقه شانتې ویل اخر د دې نه یو ځای کې نو هغې دقه شان لیکلي چې حوا علیه السلام دې راوشو کوله او بابا آدم علیه السلام له راوړل چې واله اخره نو چې دقه شانتې کله وشوه نو چې څنګه یې وخوړل د هغې سره چې نو جنتي لباس هر څه چې نو هغه دې لرې شول ما نو مخکې تفسیر حواله رانه اوس په دې ذهن کې هیره ده چې جلالین او قبل تفسیر ولو خو په هغې کې ما لیدلي ولو نو په هغې کې ورسره دام لیکلو چې کله چې څنګه دغه وخوړلی شوله دا نه د دقې نه نو وی آدم علیه السلام چې نو هغه جامې لرې شوې بیبي حوا علیه السلام چې نو د هغې لباس ارتاو شو آدم علیه السلام منډه کړله د الله جل جلاله د هر نه چې کم ځای ته پټ شمه
نو چې څنګه منډه کړله نو دغه ونې چې دی نو هغې څانګې د آدم علیه الصلات وسلام غټ غټ اختول نو د هغې نه یې راونیولو. الله جل جلاله ورته آواز وکړو چې ای آدم ما تا ته منې کړی نه وې د دې نه. آدم علیه الصلات وسلام د هغه چې نو د بشریت اولاد ته چې یو لوی سبق ورکړو چې کله هم غلطي وشي نو د انسانیت صفت چې نو هغه د مسلمانیت خو غټه خبره ده. انسانیت صفت دا ده چې غلطي کله وشوله په خپل غلطۍ به ډایرک اعتراف کړي. نو آدم علیه الصلات وسلام الله غلطي مې کړې ده غلطی را نشوي ده ما د خیال چې نه هغه نو ما نسل غلطي شوی ده ما ډایرکټ چې نو ډایرکټ د غلطۍ اعتراف وکړو. نو چې کله آدم علیه الصلات وسلام د خپل دغه اعتراف وکړو ځکه ورته الله جل جلاله په رحم او ترس رالو د توبې الفاظ ورته وخول الله ولا دومره اوچت مقام ورکو. نو بهرحال آدم علیه الصلات وسلام د شیطان په دغه وسوسو سره چې نو دای خور بیا تفسیر خازن کو سره دای هم لیکلی دي وای کله وچنه نو دوی ونو پاڼو تلاش کولو چې وس پیزان پټ کی نو هر ونه الله په حکم سره چې دوی به تکل نږدې کېدل دغه بخپل څنګه اوچت کړلې خپل پاڼې بچنه نو هغه به ول نور کولې ان تر دې چې د انذر خو لاړم نو انذر ولا بیا خپل پاڼې ورکړلې التیا تم شپاره کې ان شاء الله راسي مخکې مې بیا وضاحت نورم وشلتي بیا ول انذر پاڼې راوش کولې دی بیا چې نو خپل عورت دا پټ کړلو بیا ورته د الله جل جلاله د طرف نه حکم وشولو چې اهبطو واستاسو د دې زینب کوزيږي دې پورې هتاس دلته وای وس کله تاسو نه دغه وشولو کمه تاسو د طرف برالو وس بیا دې زینب کوزيږي. اوس دلته حضرات لیکلي چې آدم علیه السلام نو قرآن واضح چې نو هغه سره آیات دی الله رب العزت وایي چې مونږه فجینو آدم علیه السلام زمونږ نافرمانی نه ده کړې ولم نجد له عظما آدم علیه السلام چې کوم ونې نه بوټي دانې هم خوړلي ولم نجد له عظما مونږ دغه عظم قصد دا نه ولیدل چې آدم علیه السلام قصدن چې نو دا کار کړو الله دې دغه کار سرزد کړو. هغه وجه داوا مخکې آیات کې مونږ ویل غالبا آیت نمبر 330 اذ قلنا اذ قال ربك للملائکه اني جاعل في الارض خلیفہ الله دې سنو ویلې چې زه په اسمانونو کې خلیفہ پیدا کوم الله وی زه د ځمکې د آبادی د پاره د ځمکې د پاره خلیفہ پیدا کوم خو بیا انت ول الله دغه انعام او احسان پکړو نو د اغه زین الله جل جلاله دې سه ډایرک آدم علیه السلام نور اباسل بیا آدم علیه السلام بم خو پوهچو سی چل زما خو قصور هم نو الله جل جلاله د اغه د پاره دغه تدبیر پیدا کو به هم شي کم مقصود د پاره الله پیدا کړي هغه بم وشي او د تبا خپل ځان چې نو هم خطاوار سزاوار ښکار شي. نو دیو جن ویل کېږي چې آدم علیه السلام د قشول نو بیا آدم علیه السلام په خپل ولې چې ربنا ظلمنا الا مونږ ظلم کړی دی. نو ما تاسو ته خیالي کړه تیر درس کې یو قاعده ویلو حسنات الابرار سیئات المقربین چې د نیکانو نیکی دا د مقرب خلکو چې نو هغه بدی شمارل کېږي نیکانو نیکی دا د مقرب خلکو چې نو په نسبت هغه کوتاهی شمارل کېږي نو آدم علیه السلام د مقرب چې نو د مقربین نو دغه حسنات الابرار سیئات المقربین په جبانه آدم علیه السلام زکه ځان ته ظلم نسبت کړو چې ربنا ظلمنا د دې وجنه او دا چې نو بهترین استغفار دی د دې د قبولیت چې نو علامت سیوا دی ځکه آدم علیه السلام چې نو د قصره توبه کړو او دغه توبه الله پاک قبول کړو. آدم علیه السلام دغه متعلق حضرت یوسف جی رحمه الله کتاب نه پاغه کې دا یو جمله لیکلې ده چې آدم علیه السلام به چې تاسو چرته خزو سره مشوره مکوئ ما چې د خزي سره مشوره وکړه او خبره مې په ومنله نو دې زه ترالم نو هغه په هغه باس بیا د هغې پوره تفصیل نور قصې کړله خو من جملې ورسره دا هم کړله چې د هغې په مشوره باندې د ښځې هره خبره چې نو هغه به نه منې په هغې به غور فکر چې نو هغه به کوي ډایرکټ به چې نو خبرې ته به وله ښه نه وي. نو بهرحال الله جل جلاله بیا د هغه ځای نه راوباسلو نو الله بیا قلنا اهبطوا تاسو دې ځای نه کوشئ. نو بعضې حضرات وایي چې د اهبطو کې دا خو صیغه د جمع ده بابا آدم علیه السلام او حوا علیه السلام چې نو دا خو دوه کسان اهبطهما پکارو نو هغه چې اهبطو چې نو هغه ځکه ذکر کړو چې اهبطو دا صيغه چې نو هغه د جمع ده اهبطا چې نو هغه نول ودا ځکه چې یو آدم علیه السلام او یو بیبي حوا علیه السلام او د دې په استیانو په صلب په اسلام کې چې کم اولاد ولو د دې تر د قیامت نو هغه ټول مراد ولو هغه جمع ولو
بعض حضرات وایي چې شیطان هم لا په هغه وخت کې دی نو په اسمانونو نو اهبطو کې شیطان سره چې دی نو هغه ورته هم خطاب دی چې تو شیطان نو دا ټول وست نو هغه کوشي دی نه بعضکم لبعض عدو دی به اوس د یو بل چې نو هغه دشمنانی او دغه جو اوس واجب موږ ټول ته معلومه خبر ده ولکم فی الارض مستقر او استاذ د پاره پزمکه کې استوګ دی ومتاع الہین او پیدا به استاذ د پاره ته یو وخت مقرره بیا الله فتلقى آدم من ربه آدم علیہ السلام چې کله اعتراف وکړو نو الله رب العزت په احسان وکړلو نو احسان سره الله جل جلاله ورته کلمات توبه چې نو هغه وخودل استغفار او توخودل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نو دا دعا آدم علیہ السلام شروع کړه الله رب العزت فتاب علیه پاغه باندې توجه وکړه توبه ول قبول کړه انه هو التواب الرحیم یقینا الله پاک چې نو توبه قبلون کې او رحم کون کې نو ګویا د انسان د آدم علیہ السلام د تمام اولاد او خصوصا د مسلمانانو بدا صفت وي کله چې دنه کمې کوتای وشي د ډایرک د خپل کمې کوتای اعتراف کوي الله ته توبه وباسي کله مخلوق په حق کې نو دا غوي نه بخنه غواړي الله دې دغه صفت مونږ ته نصیب کړي وقلنا او مونږ اویلو یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن اوسیگا انت تو وزوجک او بیبستا الجنت په جنت کې وکلا او خری منها داغین رغدن فراخ حيث شئتما د کوم زین چې غواړی ولا تقربا او منز دکېږي هذه الشجره دی هذه الشجره دی ونتا فتكون نو پشیب تاسو من الظالمین د کمی کون کنا فازلهما الشیطان بس وخویل دوکه کړل د غدوانه شیطانو انها د اغزینا فاخرجهما پس راوی وستل د دواړه مما د اغ جنت اغزینا کان فيه چول پاغي کې وقلنا او ورته مونږه اهبطوا کوشي تاسو ټول بعضکم زنستاسو لبازن د زنو د پاره ادوون دشمنان بوي ولکم فی الارض یو تاسو د پاره پزماکه کې مستقر استوګ نوي ومتاع او فیده الہین تر وخت مقرره پورې فتلقى ما پس یاد کړل زده کړل آدم علیہ السلام من ربه د خپل ربنا کلمات یوسو کلمه فتاب علی پس الله پاک توبه قبول کړه داغه فتاب علی پس الله پاک توجه اور فرمایله پاغه باندې انه بشک اغه الله هو التواب الرحیم اغه توبه قبل ان کے الرحیم او مہربان دے